अस्सलाम वालेकुम नाजरीन चरंगे तاسو ته پته ده چې موږ د هر تحصیل کونسل درې چلورو د کوم ټاپ امیدواران دی هغه انټرویوګانو سلسله شروع کړې ده دغه سلسله چې موږ د نورنګ تحصیل میئرشپ امیدوار حاجی عزیز الله خان چې د جماعت اسلامي امیدوار ده یغه په مخ چې دا سوال اړدو چې ته به طور میئرشپ امیدوار تا چې غدا منصوبه ده د سره نورنګ شهر پاره او چم سوچ ته دا د نورنګ تحصیل ټولو کلو پاره لکه تا د دې مسایلو حل کولو پاره زین چې تجویزونه دي او کوم منصوبې ته نور مزید پیش کول غواړي نو دا ګرانو کتونکو ته وشوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. غلام اکبر وای تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو رالو او ما ویوز چې کوم دي هغه ناظرینو ته ورسو. اصل خبره خدا دا تاسو سوال وکړو چې تاسو نورنګ لپاره یا دیغه ډیولپمنٹ لپاره یا دیغه خلکو مسایل حل کول لپاره په ذهن چې نقشه ده تاسو وګورئ موږ د نمخ چې ها مختلفو پروجیکټو چې کار کړی ده کزه وبو پروجیکټ ورواخلم نو په تیر 10 مهینو چې موږ تقریبا 350 یې خوځو وبو پروجیکټ کړی دي یغه چې سولر ټیوبویل هم شامل دي. دین علاوه کهل چې موږ ګورو ډي ایچ کیو هسپتال ته موږ ډایلیسیس یونټ ور کړی دا نورنګ ټي ایچ کیو هسپتال ته مو مینی ټیوبل هم ور کړی دا ایغه سره سره ال ته موږ 3 کنټینر سامان ور کړی دا یتیمانو حواله سره کو ګوره نو موږ 350 یتیمان سپانسر کړی دي ایغه یتیمانو ټول اخراجات چکم دي اب موږ برداشت کوو ان شاء الله ایغه تعلیم اخراجات ایغه صحت اخراجات او یو څه نور ضرورت دي اب ان شاء الله موږ حل کوو. تاسو په وګورو موږ بیواو د لپاره کورونه جوړو لګیایو 15 کورونه اوس پورې جوړ دي 150 کورونه موږ ان شاء الله جوړو. د سره سره راتلون کی وخت یعنی دا کارونه هم مشکل دي او مستقبل چې موږ په ذهن چې ډېر غټي نقشې دي آدادی چې نورنګ چې ټریفک ډیره غټه مسله ده دا ټریفک یا بای پاس جوړول یا اوورهډ بریج جوړول. نورنګ چې بیماران راځي هسپتال ته پټیم نه سی رسیدای 1122 ته مسله ای عام ټریفک ته مسله ای دا حل کول موږ پریارټی ده. بلا نورنګ چې اهمه مسله ده اده سیوریج او ډرینیج ده پیغه باندې ما کار شروع کړای هله اما یقین ده ان شاء الله چې نورنګ چې با چې چرنګ نعمت الله خان کې رچي حالت بدل کړه او ټول دنیا دا مني چې نعمت الله خان نشه مېر نه درغله او ډیولپمنٹ چې کړه دا نعمت الله خان کړه دا دلته بنورنګ چې ها ان شاء الله دا ثابتون چې دلته روډونه دلته غلې دلته سیوریج ډرینیج نظام او نور چې کوم دلته د عام سړی د غریب سړی کوم مسائل دي ان شاء الله یې حل کولو کوشش دایما بنیادی فریضه ده او دا به ان شاء الله وکړو. د سره سره د غریب سړی هغه معیاري ژوندۍ چې ګولو دایم غټ مقصد ده. ما زړه دا غواړي چې دلته کوم عزتمن خلک دي چې غو ته نور عزت ورکو او چې کوم غریب خلک دي بیوسه بیکسه خلک دي ایغه ته هم عزت ورکو چې کوم مظلومان دي ایغه مدد وکړو یعنی د معاشره چې داسې مینه محبت پیدا کو چې ایغه په وجه باندې د معاشره چې امني سکوني چینی بیچاره‌ای او یو دلته اسلامی فلاحي معاشره او چې چور دلته ډیولپمنٹ کارونه دي په تیر ګورنمنت چې تقریبا 30 کروڑ روپو کارونه ما تحصیل نورنګ چې کړی وو او په دې وخت باندې کزه دا وایم چې 30-40 کروڑ بغیر ل ایم ان ای بغیر ل ایم پی ای بغیر ل چ حکومتي وسایل ما دا کارونه کړی دي او که الله همت راکړ نو ان شاء الله زب ثابتوم چې نورنګ تحصیل ډیولپمنٹ بچرنګي کیږي. زه امید ساتم ان شاء الله چې د نورنګ تحصیل عوام به یو خپل فیصله کوي. زه یو توایم چې تاسو ما وتلو امام ماضی خدمات وتلو ما حال وګورو ما کردار وګورو او یې غنا بادا
امام مخالفین چې کوم دي عزتمن خلک دي، خلی خلک دي. ایغه ماضی وګورو، ایغه خدمات وګورو، که تاسو ته ما خدمات ښکاریږي نو ما ته ووټ راکړو، او که یغه خدمات تاسو ته ډیر ښکاریږي او تاسو امید دي چې موږ دا مسائل چې کوم دي د نورنګ علاقې مسائل او یغه پریشانیاں دا به ختم کړای شي نو یغه ته ووټ ورکړو. که ما نه مو دا امید دي چې یاره دا مسئلې دا پریشانیاں دا ایزولا ختمولای شي نو ما ته ووټ راکړو. او زه اخیری چې یو خبره کوم چې او عوامو ته کوم چې که ما ذهن چې چیرې 1% هم دا خبره ای چې زه تعطیل ناظم جوړ سم به داسې غټ سړی جوړ سم، عزتمن بسو، پروتوکول برته ملاویږي، وسایل برای سي، نو الله تعالی دې ما په زمدون باندې هم دې مناسب ته نه ورسي. خو کچېره ما په ذهن کې د غریبو مدد یغه سره مینا، ما په ذهن چې د کونډو رندو محتاجانو یغه مدد غرضی، ما په ذهن چې د یتیمانو آسره جوړېدل غرضی، کما په ذهن چې بے وسه بے کسا مظلومانو مدد کول غرضی، نو الله تعالی مې دې په دې امتحان چې پاس کی او الله تعالی نه دې ما خپل الله تعالی دې ما خپل کار واخلي. شکریا، مهرباني. څنګه تاسو کتونکو د عزیز الله خان خبره واورېدلې د په ذهن چې واقعي د نورنګ نقشې بدلولو ډېر ښه اقدامات دي او دا خبره وکړه چې نعمت الله خان د کراچۍ حالت بدل کړی و. الله دې وکړي چې هلته نعمت الله خان د کراچۍ حالت بدل کړی و او دلته عزیز الله خان د نورنګ حالت بدل کړي. نو موږ امید ده چې انشاءالله نورنګ نه بعد به بیا د لکۍ ضلع حالت هم بدلوي. الله دې په خپلو ارادو چې کامیاب کړي او الله دې خلکو ته د خیر ذریعه وګرځوي. ډیره مهرباني. انشاءالله ډېر زر به یو بل امیدوار سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هغه پورې اجازت غواړو. السلام علیکم.